سلامونه ملګرو بیګا په آی پی ایل کې د ویرات کوهلی د ټیم د راشد خان د ټیم ته یو ډیر مضبوط شکست ورکړی دی. یو داسې شکست ورکړی دی چې د آی پی ایل د تاریخي غټ شکست د راشد خان د ټیم ته ورکړی دی. جی ویرات کوهلی د ټیم په دې آی پی ایل کې ټولو کې په پوینټ ټیبل کې ټولو کې لاندې و. جی 10 میچونو کې دی صرف او صرف 3 میچونه ګټلي، خو بیګا چې کوم شکست ګجرات ټایټنز د راشد خان د ټیم له ورکړی چې تاسو سکور کارډ وګورئ یقینا حیران بشئ چې 147 رنزونه په 14 اوورونو کې چیس کړي د ویرات کوهلی د ټیم. ویرات کوهلی پکې ډېر زبردست بیټینګ کړی. ویرات کوهلی د علاوه فاف ډوپلیسی پکې زبردست بیټینګ کړی دی. جی مکمل سکور کارډ سره شریکوم. سکور کارډ ته کوم راشو جنو لومړنی بیټینګ ګجرات ټایټنز کړی چې 147 رنزونه کړي دي او ټوټل ټیم آوټ شوی دی او 3 بالونه ته هم پاتې شوي. 19.3 اوورونه وهلي دي. جی ساحه چې کوم دی په 2 بالو 1 رنز کړی دی. شوبمن ګیل په 2 بالو 2 رنزونه کړي دي. سای سودرسن په 14 بالونو 6 رنزونه کړي. لکه داسې بیټینګ دی کړی دی لومړنو درو بیټسمنانو چې لکه د او ډی آی غونته. خو بیا ورسره چې کوم شاهرخ خان د په 24 بالونو باندې 19 رنزونه کړي دي. په 10 بالونو 13 رنزونه ډیوډ میلر کړي دي. راهول ټیواټي په 21 بالونو 15 رنزونه کړي دي. راشد خان پکې په 14 بالونو 18 رنزونه کړي دي. ویجی شنکر په 2 بالونو 10 او مانوف په 2 بالونو 1 رنز کړي. موهر شرما 1 بال 0 او نور احمد چې کوم دیغه 1 بال هم نه سټرایک کړي. 0 بال 0 رنزونه. جی د ویرات کوهلی د ټیم د طرفه سویپنل سنگر 1 اور کړی دی. 1 رنز ورکړی دی. وکټ پکې هم نه ایستلی. بیا سراج چې کوم دی 4 اورونه کړی دي. یو کم 13 رنزونه ورکړي او 2 وکټ پکې ایستلی دي. یش دایل 4 اورونه کړی دي. 21 رنزونه ورکړي او 2 وکټ پکې ایستلی دي. خو بالینګ د آر سی بی ټیم کړی دی. جی گرین چې کوم دی 4 اورونو کې 23 یو وکټ. وجے کمار په 4 اورونو کې 23 2 وکټ او کرن شرما پکې لګ ایکسپنس او شابیر شویر چې په 3 اورونو کې 2 رنزونه او 1 وکټ پکې ایستلی. اوس آر سی بی چې کوم دی د ویرات کوهلی د ټیم د سکور چې کوم دی صرف په 13.4 اوورونو کې چیس کړی دی. مطلب 14 اوور کې دا سکور چیس کړی دی. 152 رنزونه ورپسې کړي دي. جی ویرات کوهلی پکې په 22 بالونو باندې 2 ډوپلیسی پکې زبردست اننګز کړی. په 23 بالونو باندې 4 رنزونه کړي دي. زبردست سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. ویل جیک دا یو ډېر سترانګ هیټر دی. د انګلند په 3 بالونو 1 رنز کړی. په دې میچ کې فیل شوی دی. رجت پټیدار په 3 بالونو 2. میکسویل یو ځل بیا فیل شوی په 3 بالونو 4. گرین په 2 بالونو 1. دنیش کارتک په 12 بالونو باندې 21 رنزونه کړي. کارتک همیشه د لپاره سکور کوي او نټ اوټ هم پاتې شوی دی. سواپنل سنگ په 9 بالونو باندې 15 رنزونه کړي دي. اوس کومه د ګجرات ټایټنز بالینګ وګورو نو راشد خان پکې صرف 1.4 اوورونه کړي او 15 ایکسپنس او صابر شوی دی. موهر شرما 2 اوورونو کې 22 رنزونه وکټ نشته. جی جوش والیټل 4 اوورونو کې 15 4 وکټ خ بالینګ پکې لیټل کړي دي. مانو په 2 اوورونو کې 26. نور احمد په 4 اوورونو کې 23 رنزونه او 2 وکټ پکې ایستلی دي. جی راشد خان په کاته کې 1 وکټ هم نه راغلی او 1 اوور کړي او 4 بالونه ورسره کړي دي او 15 رنزونه په 10 بالونو باندې 15 رنزونه ور کړي دي. وکټ پکې هم نه راشد خان هم ایکسپنس او ثابت شوی دی. نو رویل چیلنجر دا میچ په 4 وکټو باندې ګټلې دی. په 14 اوور کې میچ د ځکه وګټلو چې د خپل رن ریټ ټیک کړي. رن ریټ د ډېر زیات ډاون روانو دی. په دې میچ ګټلو سره د رن ریټ لږ ښه شو. نو د اوس هم وایي کې د شي څومره میچونه زموږ پاتې مونږ هغه وګټو او نور میچونه چې کوم دی خپل میچونه بایلي نو مونږ کې د شي سوپر 4 سټیج له کوالیفای شو. د خپل رن ریټ خو کولو د پاره دی دا میچ ډیر زر ګټلو کوشش کولو. په 11 اوورونو کې ګټلې بیا به رن ریټ نور هم ښه شوی خدای په 14 اوور کې ګټلې. جی نو دا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.